مثال په تور نور کارونه دي تر دې چې کله ملګري بر وزیرانه نو په لکونو جیره بر ځمکه چې کومه ده دا کمرشل شو دا رینګ روډ چې دی بیا چې د هغې نه راځي او خپلې ضلعې ته راشي او خپل تحصیل ته راشي که د پلی ډیم دی که د شیرپاو آیات محمد افتاب احمد خان شیرپاو هسپتال دی که دلته مثال په طور باندې های سکولونه دي که دلته های سیکنډري دي که دلته ټیکنیکل کالج دی که دلته روډونه دي که دلته بجلي ده که دلته ګیس دی او که دلته کومو خلکو ته روزګار ورکړی شوی دی نو ورونو تاسو په ایمان وویستئ چې په دې وطن کې بل ګوند بلې پارټۍ دا کار کړی دی نو چې نه دی کړی نو دا دلیل دی دا ثبوت دی چې په کار موږ له دا دي چې دا موږ ځان څه نیکي ده دا د بل څه نه ده دا کم کسان چې راغلي دي د سړي د پارټۍ نه د هغه د معیار د هغه د سوچ او د هغه د فکر پته لګي چې دا د دې معیار سړی دی ما ته چې مخامخ کم خلک ناستی دی دا پښتانه درانه او خواږه خلک دي په دې ماښام باندې به زمونږ دا جرګه منئ دا سوال به منئ چې ګوره ځینې کار چې کوم دی دا په زور په جبر باندې نه کیږي یو سکالر دی هغه وایي چې د چا د سر سترګې چې وتړي څوک د چا د زړه سترګې به څه وتړي تاسو په مینه باندې په خلوص باندې یو سړی پوهه کوي او هغه ته تاسو دا وویستئ چې یو طرف ته ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپاو دی او بل طرف ته دا څومره کاندیډیټ ولاړ دي دا ورته تاسو وویستئ د شعور په بنیاد د عقل په بنیاد او د دلیل په بنیاد به دا تاسو سره ملګری کیږي نو داسې ده چې تاسو به ځئ او خلک به پوهه کوئ ټیم کمی دی په زړه باندې زموږ ډېرې خبرې دي خو مشر به تاسو ته خبرې کوي په دغه شعر باندې وایي ټوټې ټوټې د پښتنو پرګنې دا د ملګرو یو لښکر جوړیږي د زمانې د فرعونانو خلاف لوی جرګې پاشنغر جوړیږي زما خبرو ته غوږ کېښود خدای هم ډېر عزتمند